بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي صدقت يا رب العالمين. افلا یؤمنون دا کسان پکې بار خبرې یو څه بل څه کوي نو سړی ټول خبره داره الله رب العزت د توحید دلایل د دې نه شروع کیږي. الله رب العزت د توحید دلایل د دې نه شروع کیږي د الله په ذات باندې دلایل. الله رب العزت فرمای اولم ير الذين آیا نګوري هغه کسان یا نپوهیږي هغه کسان کفرو چې کافران دي ان السماوات چې یقینا د اسمانونه والارض ازمکه یا ازمکې کانتا وي دغه دواړه رتقا یوځای پیوستې ففتقناهما بس بلاستو که الله رب العزت په دغه دواړو کې جدا یې کړل دغه دواړو لره ویچول دغه دواړو لره وجعلنا و پیدا کړی دی مونږه من الماء د اوبونه کل شیء هر یو څیز لره حی ژوند هر یو څیز لره زندگی د دې اوبونه ورکړی ده. افلا یؤمنون بیا هم دی ایمان نه راوړي. الله رب العزت فرمای چې د ازمکه اسمانونه دا یو ځای بیا الله رب العزت وی په دې کې چې دا ما وچول نو دا د یو بل نه جدا شو یا په اسانه اصطلاح د نن سبا پای دی کې مې بلاست وکړو نو دغه د یو بل نه جدا شو. او یو تفسیر پکې دا دی چې بیا د اسمانونو هم په خپلو کې یو ځای د دې ترمنځ اوس د یو اسمان نه بل اسمان ترمنځ 1500 کاله مسافت دی د نوري کال په انداز. بیا دغه اندازه چې کومه وه دا نه وه دا یو بل سر لګېدلي وه د ازمکې مې یو بل سر لګېدلی وي. الله رب العزت چې دی په دام د یو بل نه په دغه بلاس سره دا جدا کړ او د یو بل نه جدا شو. بیا الله رب العزت فرمایي چې هر څیز له مې ژوند ورکړی دی د اوبو نه نو د دې وجې هر حیوان چې د ده په بدن کې د اوبو کیسه زیات. اولم ير الذين آیا ګوري نه هغه کسان آیا نه پوهېږي هغه کسان کفرو چې کافران دي ان السماوات چې یقینا اسمانونه والارض ځمکې کانتا وي دغه دواړه رتقا پیوستې یو ځای ففتقناهما نو بس جدا م کړو دغې لره وچول موږ دغې لره دغه دواړو لره بلاست وکړی شو په دغه دواړو کې وجعلنا او ګرځولي دي موږ نو ته وګوره 1500 کاله مخکې د پیغمبر صادق صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې خبره راغلې وه امت ته پیش کړې وه نور پې ته لګیا یا تحقیقونه پې کوه 1400 کاله پس په یو خبرې ته بیا ستا ذهن رسي او قرآن درته مخکې کړې ده. وجعلنا ومن پیدا کړی دی من الماء د اوبو نه کل شیء هر یو څیز حی د هر یو څیز دپاره حی ژوند. الله رب العزت فرمای چې موږ ګرځولی دي د اوبو نه کل شیء حی د هر یو څیز دپاره ژوند یا هر یو څیز ژوندی په دې اوبو سره. افلا یؤمنون بس آیا بیا هم دې ایمان نه راوړي. بیا الله فرمای وجعلنا او ګرځولي مې دي فی الارض په دې ځمکه کې رواسي غرونو لره. الله رب العزت فرمای یا خخ کړي مې دي په دې ځمکه کې غرونو لره نو الله داسې ونی وجعلنا علی الارض او په ځمکه باندې ما ګرځولي دي غرونه ځکه چې دا غرونه دا د ځمکې د پاسه نه دي پراته دا لکه د میخونو خښ دي په دې ځمکه کې. نو الله رب العزت فرمای وجعلنا فی الارض رواسیا وی ما ګرځولي دي په دې ځمکه کې رواسیا مضبوط غرونو لره سره
مضبوطو غرونو لرا ولی ان تمید بهم ان په دې سبب باندې تمید بهم چې دا راجوکو نشي په تاسو باندې چې دا اضطراب نه کوي چې دا خوځېږي را خوځېږي نه. الله رب العزت فرمایي چې دا ځمکه خوځېږي را خوځېږي نه او چې ځمکه معمولي وخوځي نو ته وګوره بیا د دنیا څه حال وي. نو دا غرونه مې پکې د څه دپاره لګولي دي په شان د میخونو د دې دپاره چې دا ځمکه په تاسو باندې ونه خوځېږي. اوس چې معمولي ځمکه وخوځېږي مولانا بجلیګر رحمه الله فرمایل الله دې په قبر انوارات راوورئ چونکه هغه په مرکز کې پروت سم ځای کې پروت نو هغه خلک چې ټول عمر به په بالاخانو کې ګډېدل وایي چې معمولي شانتې جړه کې ورکه وایي چې معمولي شانتې جړه کې ورکه نو یا غم بار راوتې وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب یا الله خیر یا الله خیر وایي ما ورته وایي په جواب کې چې یا الله خیر خو ورته مې چې حال مې د کونډې په مخ ولید جونه دې خوار شي چې ډېر نږدې حالونه. نو خبره داسې ده چې ګوره کله الله رب العزت فرمایي چې زه درته راولم ګوره بې اختیاره مې ستا په نوم باندې د الله نوم واغشته که وانه غشته. الله ته څه ګرانه نه ده بیا پنسو له سنډونه ورکوي دا بیا په پنسو منسو نه کېږي اذا زلزلت الارض زلزالها دا بیا په دې نه کېږي. الله رب العزت ته معافي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی د قیامت ته نږدې به د زلزلو کثرت شي. الله هم دې وساتي. نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي دا غرونه مې په د دې دپاره ګرځولي دي چې دا په تاسو باندې ونه خوځي دا اضطراب ونه کي ورنه بیا به د دیوال نیسلي اول خو دیوال نه ټینګېده یو ځای به دې نیسلو به سړک به دې نه و خوځېدې را خوځېدې به نه عمر کشان به وې کار روزګار به دې نه شو کولی ځمکې به جول کو کله به یې څه کول بس ځمکه په ځای ټینګه نه و د اوبو دپاسه نو خبره داسې ده بیا چې زلزله لږه راځي یا چې مخکې نه اطلاع وشي ستاسو خیالي بیا څاروي بار کو خپله هم ورپسې بار شو د خدای د عذاب نه څنګه منډه وخو بله ورځ هم وي که سخته وي که نه. نو یا یو کس چې دی هغه ډولکي و سیکو ډولکي و میلس روانو په دې کې چې دی زلزله راله ټول خو وتښتېده نو هغه غریب په ور کې سره د ډولکي ونښته وی هغه ورته وایي چې ظالمانو خلاص مېږئ که نی سره د ثبوت یې ګیر کړی یم ګورئ. نو خبره داسې ده الله رب العزت ته معافي وکړي چې موږ ورې د الله نه به توبه وباسو الله ته به جړاګانې کړو ورنه ټول سره د ثبوته روان یو د چا به په مخ ګیره نه وي څوک به په غیبت کې اخته وي څوک به په جغلې کې اخته وي دا نن سوی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یهودا زنګ نن سبا هال دی که نه څوک به په څه کې اخته وي چا باندې به د چا حق وي په چا باندې به د ځمکه یو څه بل څه نو د الله رب العزت نه به معافي غواړو توبه به ښه ټیټه وباسو هره ورځ یې وباسه چې ته به توبه نه ستړې کړي خدای په معافۍ نه ستړې کېږي خو توبه دې ته وایي چې دا د اراده وي مصممه دا مضبوطه خبرې چې دا ګناه به زه بیا نه کوم او که ناسې په خوله توبې وباسه چې موقع پېښه شي د بل تنبیه وباسه نو بیا لږه کیسه ګرانه. الله وایي وجعلناه من ګرځولي دي من ګرځولي دي پیدا کړي دي فی الارض په دې ځمکه کې رواسي غرونه لره ان تمید بهم دا پارا دی چې دا اونو خوځېږي په دوی باندې وجعلناه ګرځولي دي فیها په دې ځمکه کې فجاجا فراها کشاده سبلا لارو لره لعلهم دا پارا دی چې یهتدون دی ورسی الی مقاصدهم خپل مقاصدو ته. الله رب العزت فرمایي کلو لارې مې وله ګوره غربه وي د غربه منځ کې به چې دی لارې ستا دپاره په غرونو باندې هغې باندې به یو طرف ته د یو سلسله به شروع شوي هغې به یو علاقه د بلې نه کټ کړي تا ته به د حدودو تعین کوي. نو الله رب العزت فرمایي چې په دې ځمکه کې مې کشاده پراخه لارې چې دی دا ګرځولي دي که الله رب العزت لارې نه وي ګرځولې الله دې ته اجازت نه وکړي چې ته په خپل دې غر کې چې دې سورنګ له ځای ورکړه نو ستا پلار هم پکې بیا چې دی لار نه شوی ایښکي. وجعلنا السماء ګرځولي دي موږ اسمانونو لره سقفا محفوظا چت محفوظ. الله رب العزت فرمایي اسمان هم ګرځولي دي چت محفوظ ګوره نه یو توتړه راغورځېږي نه خرابېږي
نه زړیږي، نه چې د هغې له د لیو ضرورت شته، نه ولا د بل څه ضرورت شته، نه د اوبه کولو ضرورت شته، نه د دې چې د سیب واغشته دا چل هېڅ قسمه کیسه نشته. الله وایي سقفا محفوظا، چت مې محفوظ ګرځولی دی. او یا عامه مشهوره خبره چې کومه ده او مضبوطه چې کومه ده، او چې دا اسمان چې دی بغیر د ستنو الله رب العزت قدرولی دی، او موږ چې دی معمولی شانتې عمارت بغیر د ستنو نشو درولی. نو الله رب العزت فرمای وجعلنا السماء ګرځولیم د اسمانونو لرا سقفا محفوظا، چت محفوظ. وهم اوس الله وایي دا ټولې نښې دي، دا غرونه زمانه ښه ده، دغه چې دا کم د اسمان مې چې دی وزمکې دا مې خپلو کې جدا کړل، دا نشانې دي. دکه شان چې دا لارې مې په د دې په منځ کې وګرځولې، دا نشانې دي. د دې نشانو ته نه ګوري، دا د خندا کوي، مخ ته اړوي. وهم عن آیاتها، او د نشانو د الله رب العزت نه معرضون، مخ اړونکي دي، مخ ته اړوي. د الله رب العزت د نشانو نه مخ اړوي، اعراض کوي. الله دې دغه خلکو نه وساتي. اوس الله وایي بله نښه وایي وهو الذي دلیل لیکنه وهو الذي اوخدی هغه ذات دی خلق اللیل چې پیدا کړي د شپو لره والنهار او ورځې لره، پیدا کړي د شپې لره والنهار او ورځې لره، والشمس انور لره، والقمر سپوږمۍ لره، کلن هر یو د دینا فی فلکن بخبل مدار کی یا بخبل چاپیرچل کی بخبل لار کی یسبحون لامبو وہی. الله رب العزت فرمایي د دې چې کوم خپل مدار دی، مثال په طور د سپوږمۍ خپل چکر دی، د انور خپل طرف دی، دا چې دغه خپل چکر د خپل محور کې دغه کې رواني، د دې نه اخوا دېخوا نه ځي په شان د لامبو، یعنی د لامبو په شان څنګه چې لامبو وهي او انسان دکه شان دا په خپل مدار کې لګیایي او خپل چکر پوره کوي، د دې نه اخوا دېخوا نه ګرځي. نور په بیا ګوره تحقیقات جدید په ګوره وما جعلنا ومن ندی ګرځولی لبشرین هیڅ یو بشر لرا انسان لرا. اوس دی به اعتراض دا کو، اوس نور څه جواب ورسره نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د انکار کولو سلار ورسره نه وه، ځکه دین عقلي ته ورم سیو، نقلي ته ورم سیو، د معجزاتو په دور باندې سیو، او د انسان فطرت هم قبولو، بل سلار نه وه. نو بیا به وي دی پیغمبر باندې خو مرګ هم راځي، که دی چېرته په ده مرګ رانغی نو بیا به چې دی موږ څه وکړو، موږ به بیا د ده پیغمبري ومنو. نو الله رب العزت ورته فرمایي که چېرته مخکې پیغمبرانو کې څوک داسې و چې د هغې دپاره مې همیشه زندګي ګرځولې وي، یا په مخکې انسانانو کې څوک داسې و چې د هغې ژوند به همیشه وي، نو بیا دې د ده ژوند هم همیشه شي، بیا کیسه ټیک ده. خو که داسې نه وي نو بیا کیسه هغه شان ده څنګه چې د هغې دپاره وه. الله وایي وما جعلناه من ندی ګرځولی لبشرین هیڅ یو بشر لرا من قبلک مخکستانه الخلد د همیشوالی زندگی. اوس خبره داسې ده الخلد په دې باندې د قادیانانو چې د اعتراض دی، اعتراض پیدا کوي قادیانان خان صاحب چې په هغه ځای باندې نظر نه وي، د اوسني نوجوان دی به وایي چې زه دا ګورم او زه هغه ځای ته ته هېڅ ځای ته نه رسېدلی، چې په کوم ځای نظر وي کوم ارامیتوب چې هغه کوي ستا د هغې لا هغه زره میسي ته هم نه رسي. هغه ته وګوره یو کمپني چې د مسلمانان ته بایکاټ وکړي، رمضان چې را شروع کېږي هغوی ورله بله کمپني او مکه کمپني په بل نوم کړي، بیا در باندې هغه سیزان خرڅوي او بیا یې په 72 زبانونو کې د قرآن ترجمه کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای د خپل احمد ترجمه کوي. دا زموږ احمد قادیانی دی، نعوذ بالله من ذلک، پاک کا پیسو باندې خبره. نو الله رب العزت فرمایي دی د دې په دغه آیات باندې وایي چې ګوره الله تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، نو چې عیسی علیه السلام ژوندی دی نو الله رب العزت وایي من قبلک الخلد، وایي الله رب العزت چې دی وایي چې د هغې کې څوک همیشوالي والا نه دی، نو موږ ورته د همیشوالي نه مراد دا دی چې د همیشوالي زندګي والله الله رب العزت نه ده ګرځولې. پناه په هر چا باندې راځي، صرف په الله رب العزت باندې پناه نشته. نور که عیسی علیه السلام دی په هغه باندې به مرګ راځي، ژوندی دی خو مرګ به پرې راځي، داسې نشته چې الله رب العزت د هغه دپاره د همیشه ژوند ګرځولې، نه مرګ به پرې راځي. ښه د دې نه مراد دا دی. هغې څه وایي؟ هغې وایي چې عیسی علیه السلام مړ دی او تاسو وایي چې ژوندی دی، ځکه الله وایي چې د همیشوالي ژوند مې ولله نه یې ګرځولې. نو موږ وایو همیشوالي مطلب دا دی
چې مرګ په یو کس باندې نه راځي هغې ته همیشوالي وایي په هغه باندې خو به مرګ راځي الله پاک څه وخت دپاره ژوندی ساتلی دی قرب قیامت به راځي دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده ده الحمدلله نږدې قیامت ته به راځي او بیا به وفات کیږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به په مضبوط روایت سره چې دی دغلته خوا کې به دفن کیږي واده به کوي او دغلته 40 کاله حکومت به کوي او دغلته به دفن کیږي وفات کیږي به هغه دپاره همیشوالي زندګي نشته وما جعلناه من ندی ګرځولی لبشرین هیڅ یو بشر لره من قبلک مخکستانه الخلد د همیشوالی زندگی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمای افا امتا که چرته ته وفات کړی شي فهم الخالدون نو دی به همیشه وي الله رب العزت فرمای که چرته ته وفات کړی شي نو دی به همیشه وي ولې په دې باندې به مرګ نه راځي نه په دې مرګ راتلونکی دی د دې وجې فارسی یو شاعر وایي به مرګي هیچ کسی مارا شادمانی نیست به مرگی هیچ کسی مارا شادمانی نیست که مرا نیز در این دنیا جاودانی نیست وی به مرگی هیچ کس مارا شادمانی نیست وی د هیچ چا په مرګ باندې مال خوشحالي نشته زه پې ولې خوشحاله شم نوشیروان عادل له څوک راغی وایي صاحب پلانکي دشمن دې مړ شو نو هغه ورته دی کې د خوشحالۍ څه خبره نشته که په هغه مرګ راغی په ما باندې بله ورځ له مرګ را روان دی داسې څوک شته چې هغه وایي چې زما نیکه ژوندی پاتې او که نیکه د چا ژوندي هغه وایي چې د هغه پلار ژوندی پاتې نه دا دنیا داسې روانه ده نو به مرګ هیچ کسی مارا شادمانی نیست وی د چا په مرگ باندې مال را خوشحالی نشتا که مرا نیز در این دنیا جاودانی نیست چې زما د پرم په دې دنیا کې همیشه ژوند نشتا فلو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا محمد غوندې صاحب د دنیا لاړو دا دنیا ویرانه نشوه په هجران نو الله رب العزت فرمایي ولې دی به همیشه ژوند کوي نه د دې دپاره هم همیشه ژوند نشته کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس چې دی سکون کې د مرګ دی ونبلوکم او امتحان کولی شي په تاسو باندې بالشر په تکلیف در رسولو سره په تکلیف رسولو سره والخیر او په خیر رسولو سره فتنة امتحان یا چې دا مفعول مطلق دی من غیر لفظه مفعول مطلق دی من غیر لفظه نو الله رب العزت فرمایي ونبلوکم امتحان کولی شي په تاسو باندې فتنة په امتحان کولو سره امتحان څه شي دی چې الله رب العزت به کله پتا تکلیف راولي کله به در باندې راحت راولي که یو کس باندې بیماری ډېره زیاته وي تکلیف ډېر زیات وي په کور کې مصیبتونه وي نو دا د دې دلیل نه دی چې د ده نه خدای خفه دی دا د دې دلیل نه دی چې د ده نه خدای خفه دی په یو کس باندې راحتونه دي خوشحالۍ دي پیسې ګټي د هر طرفه دولت را روان دی نو دا د دې دلیل نه دی چې د ده نه خدای خوشحاله دی دا کم کس چې راګیر دی په ده تکالیف دي په ده باندې د خدای امتحان دی دی په دې غربت کې ګوري په فقیرۍ کې ګوري په بیماری کې ګوري چې دی څومره ما یادوي څومره په امتحان کې پاس کېږي او دا کم چې مالداره دی دی په مالدارۍ کې ګوري چې دی زمانه کم طرف ته ځي باغي کېږي او که ما نور هم ډېر یادوي الله دې موږ پاس کړي او دعا کوي حدیث کې ګورې راځي ښه وایي داسې راځي علما لیکي چې تاسو د خدای نه صبر سوال هم مه کوئ د خدای نه د عافیت سوال کوئ ځکه چې ته وایې چې خدای پاکه ماله په مصیبتونو صبر راکړي ماله صبر راکړي نو د دې مطلب دا شو چې ته د خدای نه مصیبت غواړې او بیا پې صبر غواړې مصیبت غواړې بیا پې صبر غواړې نو داسې مه کوئ د خدای نه وایه چې خدای د عافیت زندګي مې نصیب کړي نو چې د عافیت زندګي دې شوه نو خدای پاک به د سره صبر پکې راغی او د سره به در باندې مصیبت نه راولي نبی ګوره د ټولو نه د مضبوط ایمان په پیغمبرانو کې د ټولو نه اعلی په مخلوقاتو کې د چا ایمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دشمن ته مخامخ کېده د خدای نه مه غواړئ تاسو دا مه غواړئ چې دا مه وایه پلانکي دشمن کمزور دی زه به دا کوم زه به کوم رسول الله وسلم فرمایي داسې مه وایه شیخ سعدی رحمه الله فرمایي وایي دشمن کمزور مه ګڼه اگر چې د مچ برابر وي نو خبره داره وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې فرمایي وی د دشمن مخامخ کېده مه غواړئ او د عافیت سوال د الله نه کوئ څه سوال کوه د عافیت سوال کوه چې خدای پاک بس ما د دې څیزونو نه محفوظ وساته
الله دې د عافیت زندگی را نصیب کړي. و الینا ترجعون ها زما طرف تستاس واپسی دا الله وی مرگ دی دا هر بنده را پارا امتحانات دی او واپسی ما خاص زما طرف تدا. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس به د کافرانو خنداګانې کولې نو یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما به دي داسې کول خو یو پیر په مجلس باندې تیرېده نو ابو جهل ولید. ابو جهل په مجلس کې ناست نو کافرانو ته وی نور ته وی انظر الی نبی عبد مناف و خلق په خندا کې نو د پلان کې راته نیک شده ته اوس بخښه نو وی د عبد مناف نبی ته پکې وګورئ پاغي کې مراته نبی راغی نعوذ بالله من ذلک وی پاغي کې نبی راغی وی دیم د پیغمبر دعوه کوي ابو جهل وی ها یا نن سبا خلک نو د پلان کې وی دیم راته لا مولا شزا دیم راته لا تبلیغ شده ته وی دیم پکې راته پیر شوس داخل خنداګانې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې دا وی الله رب العزت آیات را نازل کړه. الله وی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ او هر کله چې دی ویني تعالی را وَإِذَا په هغه وخت کې رأى چې ویني کتاله را الَّذِينَ هغه کسان کفرو چې کافران دي یتخذونک دین نیسی تعالی را الا هزوا پټوکو سره نو ټوکې مسخره کوي کنه. مثال بطور سیکل له جنگو کاکا او ګیره دی وې تل امیر صاحب او سیکل نه لګا ګری دا برګه چې دی په ګیره کې لګېدلې ها او کله پټکی والی وې تاله پټکی والی دی دته واښه ها نو ولې الګا دا پټکی ګناه وکړو کو دو وکړه دا ها نو دا وی الا هزوا مگر ټوکو سره احاذر او سوی دا خبره سکی وی احاذ الذی آیا دا هغه بنده دی یذکرو چې ذکر کوي الہتکم ستاسو د خدایانو نو دا مطلب دا نو چې ګن ستاسو د خدایانو چې دا یا په دور خنداوي چې تاسو وربځو خاندې دې له ستاسو خدایانو پسې بدرت وي دې لا وي چې د یو وخت نه کیږي د نور سره نه کیږي نو خندای کولا ایو یا هاذا الذی یا دا هغه بنده دی یذکر الہتکم چې یادوي خدایان ستاسو و اوس الله وی وهم بذکر الرحمن وهم او دوی چې دي او حال دا دي چې دي بذکر الرحمن په ذکر د رحمان سره هم کافرون دوی کافران دي خپل خدای الله نه انکار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پس خندا کوي دي بوتان پس بدرت وي نو دا داسې انسانان دي الله دې دغه نو ساتي.